نو دا د چې ګوره څوک الله تعالی له ورکړه کوي، الله تعالی انسان له بیرته د هغې بدل نعمت بدل ورکوي. الله قرآن کریم کې فرمایي که تاسو الله له ورکړه وکړله، الله تعالی به تاسو له به څو چنده د هغې بدل درکړي. د دې د وجې نه کتابونو کې راځي حضرت علي رضی الله تعالی عنه چې و د دې په کورنۍ کې 15 کسانو، حضرت علي، فاطمه رضی الله تعالی عنها او حسنین او حارث، دا ټول وږي شو او کور کې سره خوراک نه و. نو بیا فاطمه رضی الله تعالی عنها حضرت علي له خپل څادر دا ورکویل دا واله او خرڅې کړه په دې د خوراک دپاره سره راوړه چې موږ یې وخورو. حضرت علي رضی الله تعالی عنه بازار ته لاړی او چې کله بازار ته لاړی په 6 درهم باندې هغه څادر خرڅ کړو. او چې کله په 6 درهمه څادر خرڅ کړو، هلته غریبان خلک راغلي، یو ویل مال څه راکړه، بل ویل مال څه راکړه. دغه 6 درهمه په غریبانو تقسیم کړلې. چې کله په غریبانو تقسیم کړلې، خپل هم مجبور او محتاج او خو صحابه وو، هغې ته هېڅوک نشي رسېدلی، ځکه اختارهم الله لصحبة نبیه، الله تعالی دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ملګرتیا لپاره غوره کړي خلک وو. هغه ټولې صدقه کړلې او غریبانو مسکینانو ته یې ورکړلې. د هغې نه وروسته کېناستو چې اوس څه وکړم. یو کس اوښ چې کوم دی د مهارو د پړي نه نیولی دی، راویوستو، ویل ابوترابه دا اوښ زما نه واله، ویل دا په څو روپۍ خرڅوې، ویل دا په 100 درهمې ته زما نه واله. هغه ویل ټیک ده، 100 روپۍ بیا راکړي. او دې ته د اوښ مهار ونیو، سړی لاړې لږ څه او دا هلته ناست و، بل کس راغلی لږ ساعت وروسته، هغه ویل ابوترابه دا اوښ خرڅوې نه؟ ویل خرڅوم یې. ویل په څو روپۍ؟ په څو دې اخیستی؟ هغه ویل په 100. ویل زه 80 روپۍ زما نه واله ګټو، ما باندې را خرڅ کړه. هغه ویل ټیک ده، د 180 درهمه یې واخیستل او اوښ یې چې کوم دی هغې له ورکړو. چې کله اوښ هغې له ورکړو او دا روان شو، نو چې کله روانېدو نو هغه 100 درهمه بل کس راغلی قرضدار، بېرته 100 درهمه هغه له ورکړل او دا 80 کور ته راوړل. فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها ته ویل چې دا واله. هغې ویل دا خو تا څنګه یو څادر په 80 روپۍ خرڅ کړو؟ ویل ما د الله تعالی سره سودا وکړله او د الله تعالی سره مې سودا وکړه او الله تعالی ما د 6 روپو په 80 روپۍ راکړلې، ځکه د یو په بدل کې 10 دي، الله تعالی 10 مال راکړلې. هغې ته واقعه بیان کړله او ویل داسې رسې کار چې کوم دی وشو. بیا نبي علیه الصلاة والسلام ته دا حالات بیان کړل. نو نبي علیه السلام ورته وفرمیل علي ته خبرې تا له چا اسره وسو؟ دا جبرایل او دا چا د نه واخست؟ دا چې کوم دی میکایل علیه الصلاة والسلام. او دا اوښ چې کوم و چې تا واخست او خرڅ یې کړو، نو دا اوښ بېرته چې کوم دی هغې بوتلو جنت ته او په دې باندې به ستا بیبي جنت ته چې کوم دی سورېدي. فاطمه رضی الله تعالی عنها په دا اوښ باندې جنت ته ځي. او بیا نبي علیه السلام وفرمیل علي په تا باندې الله تعالی 3 خاص غټ نعمتونه کړي، د هغې شکریا ادا کوه. یو نعمت دا دی چې تا له کوم سخر الله تعالی درکړی دی، نو دا ستا سخر د ټولو انبیاو سردار دی، د اولینو د ټولو پیغمبرانو سردار دی. او تا له چې کوم بیبي الله تعالی درکړې دا د جنت د ټولو بیبیانو سرداره ده. او تا له چې کوم زامن الله تعالی درکړي دي، دا د ټولو جنت د ځوانانو سرداران دي. د دې نعمتونو د الله تعالی شکر وباسه. نو د دې نه دا خبره معلومه شوله چې څوک هم الله له څه ورکوي، نو الله تعالی د هغې له ډېر بدل ورکوي. موږ او تاسو په الله باندې اعتبار وکړو. الله تعالی فرمایي ویربي الصدقات یمحق الله الربا ویربي الصدقات. الله تعالی د سود مال ختموي او د صدقې مال الله تعالی چې کوم دی ډېروي. د موږ او تاسو زکات چې چا باندې فرض شوی زکات ورکړي، د هغې نه بغیر چې څومره یتیمانان او غریبانان دي د هغې سره موږ او تاسو ښېګڼه هر څوک وکړي. په دې به د موږ او ستاسو انشاءالله تعالی که څوک ځان مالداره کول غواړي، وایي دا د حج وکړي. د الله رسول فرمایي که څوک ځان مالداره کوي حج دې وکړي، او که څوک صحت غواړي دا د سفر یې کوي، د دین دپاره سفر یې کوي، دا به چې کوم دی په وجود باندې روغ وي او الله تعالی مالداره کړي. نو موږ که څوک